بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. عزتمنو مسلمانانو، الله رب العزت یو عظیم دولت د اسلام را نصیب کړی. الله رب العزت په استقامت را نصیب کړي. موږ ټول مسلمانان یو، الحمدلله. د مسلمانانو معاشره ده. د اسلام په موږ باندې څه حقوق دي؟ یو حق یې دا دی چې څومره شعائر د اسلام دي او څومره د دین سره وابسته څیزونه دي، موږ به د هغې قدر او قیمت کوو، د هغې به ادب او احترام کوو، ادا کوو. خو هسې هم نرسته ورځه په مسلمانانو کې کمزوري را روانه ده، بې غیرتوب دی، دلتوب دی، اخري انتها ته رسېدلي. خو اوس غم د پاسه غم هغه دومره سطحې ته ورسېده چې د ادا کېدو نه خبره ووتله. اوس مسلمانان اهانت کوي د خپل عبادت پورې خندا کوي. نو مختصره شانتې خبره ده، تاسو دا ویډیو خیر ته وګورئ. بیا لږه مختصره خبره. نو دا مسلمان خو چرم داسې نشي کېدی. وی رضا بالکفر کفرون ده، فکفر رضا کفر ده، بیا اهانت ده. ان الصفا والمروه من شعائر الله. اسلام موږ دوی چې دا شعائر د دین دي. علما وی امام شاه ولی الله رحمه الله لیکلي دي چې شعائر پسې خندا کول اهانت دای کول دا کفر دی. بلکې ځینې ټول علما لیکلي ده، متفقه فیصله ده چې شعائر پسې خندا کول. بیا اهم عبادت چې پس ته کلمې نه هغه څه شی دی؟ هغه د مونځ دی. که چېرته مونځ قایم وي نو دین قایم دی، مونځ یې خراب شو نو دین یې ونړېده. څنګه چې د کمرې بنیاد بې د کمره چې بې بنیاد نشي کېدی، دکه شان دین نشي کېدی بغیر د مونځ. څنګه انسان نشي کېدی بغیر د سره، دکه شان اسلام چې دی بغیر د سره نشي کېدی. څنګه انسان نشي کېدی بغیر د سره، دکه شان اسلام بغیر د مونځ نشي کېدی. یو اهم عبادت دی، غوره عبادت دی، افضل عبادت دی. زموږ خو اسم کمزوري پکې کمزوري کوو نه، ادا کوو نه، سمې نه ادا کوو، غلط یې وایو، بل څه وایو، بل څه وایو. بس یا مسلمان ہے جن ہے دیکھ کر شرما یهود. اوس خبره دومره سطحې ته ورسېده، دومره تباه او برباد شو، دومره غرق او برق شو چې اوس هغه خو لاړ، هغه کیسه هغه کو ایمان هرې ورې غم د دنیاګیا خو اسم تباهي وه. اوس الټه چې دی نو حتی کو بېعزتي کوو د خپل دین کوو. بیا وایي هلکه په پلانکي فرانس کې چې دی خندا وشوه، راځئ دغه مظاهره کوو، جلوس کوو، پلانکي ځای کې وشو. پلانکي ځای کې نه، دا څه حال دی؟ دا څه دي؟ دا مسلمانان دي؟ نو بل دا خو هسې دغه سړی خو چې کوم عبادت پورې خندا وکړي خو کفر دی، خو کافر شو. ښځه کوي، ښځه طلاقه شوه، خو ځان له کیسه. خو دا د خلکو له لږ پکار دي وایي دا دومره بړواګان ورته ګیر چاپېرې، دا دومره خلک دا دومره کنجران ورته ولاړ دي ګیر چاپېره. که دې کې دومره د رتۍ برابر ایماني غیرت وي، دا مسلمانان دي. دا مسلمانان بې غیرته دي، انتهایي نامراد او خاسر تباه او برباد خلک دي چې د هغې په مخ کې د هغې د دین بې حرمتي کېږي، بې عزتي کېږي، هغې خاندي، خوشحالېږي. الله دې معافي وکړي. دا څه حال دی؟ مسلمانان له لږ سوچ پکار دی چې زمونږ په ځای کې چېرته یعنې داسې څه وي چې د هغې روکتام کوو په ټیمن، او حکومتي سطح باندې پکار دی چې هغې د دې خلکو مخنیوي وکړي، کلک نه کلکه سزا ورکړي. دا د هغې ذمهواري ده چې کلکه نه کلکه سزا ورکړي، د دې روکتام وکړي، نور د دې مخه چې ونیسلی شي. او د دې ښه علاج دا دی چې موږ دین ته رانږدې شو، دا دین زده کړو، په دین ځان پوهه کړو، خپل کشر کل ته وښایو چې دا ته چې کم ګډېږي، دا کم چې بې غیرتوب انتها کې ته بې غیرته انتهایي، دغه بې غیرتوب نه د غیرت زندګۍ ته راشه، اسلام ته راشه، اسلام زده کړه، قرآن زده کړه. موږ ورته صرف قرآن ته نه رانږدې کوو، دین ته نه رانږدې کوو، مونځ اودس ورته نه ښایو، نو بیا بس دغه حال. الله دې معافي وکړي، الله دې راله توفیق راکړي د دیندارۍ، د تقوا، د پرهیزګارۍ، د خپل ځان د دین ته نږدې کولو او د بل. الله دې راله توفیق راکړي. والسلام علیکم.